درود شریف شوق و محبت سره. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله ارشاد فرمائی ولقد کرمنا بنی آدم، چې ما دی انسان ته یو عزت او احترام ورکړی. امام غزالی رحمه الله ذکر کړی دی چې اکرام او تکریم دا دې ته ویل کېږي چې به یو انسان کې داسې خوبۍ پرتی وي چې کله یو انسان راولګي او دغه انسان ته ضرر ورسوي نو دې ته خپله بدله نه اخلي. کچری دا انسان تیسو د ښېګړې متعلق سوال وکي نو دا یې تش لاس نه لیږي، او بلکې چې سوال تی وکي نو څه شی تی وغواړي نو دومره وله ورکوي چې د هغه د غوښتو نه سیوا وله ورکړي، او عفو کوي، درګذر کوي. نو دې ته ویل کېږي عزت او اکرام. لہذا په یو انسان کې چې الله جل جلاله دا خوبي پیدا کړې ده چې دته عزت ورکړی دی، دته احترام ورکړی دی، نو چې الله ورله عزت ورکړی دی په کار دا ده چې دا انسان په خپله هم د خپل عزت خیال وساتي او بل یو انسان د بل انسان هم د عزت او د احترام خیال وساتي. ولقد کرمنا بنی آدم چې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي د انسان ته ما یو لوی احترام یو لوی عزت ورکړی دی، بلکې حتی تر دې پورې چې الله سبحانه وتعالی خپل یو صفت دا کریم هم ذکر کړی دی. نو الله تعالی هم عزتمند دی، او کوم بنده چې الله تعالی پیدا کړی دی ما او تا مونږ هم ګوره عزتمن پیدا کړی، او زمونږ نه دا مطالبه کوي چې په کار دا ده تاسو ځان په عزت کې وساتئ. په عزت کې یو انسان اله ساتلی شي ځان چې کله بل انسان له عزت ورکړي، چې کله یو انسان په خپله د خپل ځان د عزت خیال نه ساتي دا بل سړی به هم د عزت خیال نه ساتي. نو د عزت برقرار ساتلو د پارارونو د ټولو نه اولنی څیز دا دی چې مونږ بل انسان له احترام ورکو، عزت ورکو. دا عزت او احترام دا به څنګه مونږ ورکو بل انسان له؟ نو د دې دپاره شریعت دوه خبرې ذکر کړي دي، دوه چې کله به یو انسان کې دا دوه خبرې موجود شي دا داسې ده لکه د انسان له د عزت ورکو. اولنی خبره دا ولا تسعر خدک للناس، چې کله د بل رور سره میلاویږي د یو انسان سره میلاویږي نو ته په میلاویدو کې هغه ته تندی مه تریووه، طبیعت ورته مه راخلاصوه. موږ پښتو کې وایو که نه هغه ته، بلکې مونږ د دې نه یو درنه خبره کوو خړتم به ورته مه راخلاصوه. خړتم د هغه سره چې کله میلاویږي نو په داسې یو طریقې سره میلاو شه چې هغه بار بار دا وغواړي چې د دې سړي سره میلاو شي. که تاسو خیال کړئ بعضې یو سړي خواله سړی لاړ شي میلاو شي وسه، که هغه د دنیا په عهده باندې یا په عهده باندې نه عام یو سړی، نو د ملاقات نه بعد بیا دا انسان وای چې اړو میلاو شوی د دې سړي سره نه وي، زما دا میلاوېده او نه میلاوېده و یو برابر و، داسې که نه. نو دا په دغه سړي کې داسې څه د ملاقات هغه مینه نه د انسان چې انسان بار بار دا وغواړي چې د سره میلاو شو، بلکې په خپلو تلو باندې چې کوم دی نو دا انسان ستومانه شي. ولې؟ په دغه سړي کې د انسان عزت نه. پښتانه وایي چې میلمه راشي د انسان تندي ته ګوري، تالي ته نه ګوري. انسان تندي ته ګوري او تالي ته
نه ګوري دا عزت ورکول دا داسې یو څیز دی چې دا ګوره په ډوډو باندې دا په خوراکونو باندې دا په دې څیزونو باندې نه چې ته چا کره میلمه لاړ شي هغه تا ته خوشحاله شي تاله دې ساګ راوباسي سړه ډوډۍ او شوملې دې تاله راوباسي خو چې کله ستا سره په داسې یو انداز سره میلاو شي چې خندا یې د هغه په مخ باندې د هغه په مخ باندې ستا دپاره مرحبا وي ستا دپاره خوش آمدید وي نو ته به بار بار غواړې چې د دې سړي سره زه میلاو شم الله سبحانه وتعالی ارشاد وفرمایه ولا تصعر خدک للناس خپل ځان د خپل رور پر اتک سره یا د هغه په ملاقات سره طبیعت مدرونه وا طبیعت مخرابه که میلمه راځي نو دغه میلمه ګوره یاد ساته د ځان سره خپل خوراک خپل رزق راوړي او که عام ملاقاتي ستا خواله راځي نو هغه یاد ساته ستا د طبیعت دپاره راځي ستا د کور دپاره نه راځي نو که یو انسان ته عزت ورکول غواړي نو اولنی کار به دا کې چې پرون تندي به ورسره میلاوي یو خبره ده دویمه خبره ده چې حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایله چې تاسو د خپل رور سره کله میلاویږئ نو ان تلقى اخاك بوجه طليق په داسې یو انداز سره میلاو شه چې ستا په زړه کې ستا په مخ کې د هغه لپاره چې کوم دی نو څه تریخوالی نه بلکې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله د ماسخوتنې اوده کېده نو د ځان سره به احتساب کا او مراقبه به کوله او فرمایل به چې الله زه اوس اوده کېږم زما په زړه کې هېڅ چا ته چې کوم دی نو بغض نشته دی او الله د هغه خلکو په زړه کې ته دا واچې چې کوم خلک ما ته بغض ساتي چې هغوی هم د خپلو سینو نه زما د طرف نه چې کوم دی نو بغض وباسي دا څه وجه ده دا وجه دا ده چې کله د یو انسان ته په زړه کې بغض ساته حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ان الحسن یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب چې دا حسد او دا بغض ساتل دا د انسان د نیکۍ داسې خوري لکه وچ لرګی چې اور ته ورته کړي او دا اور ته ور واچي او څنګه دا اور د لرګي خوري دقسې د انسان د نیکۍ دا بغض او حسد دویمه خبره چې د انسان د عزت ته نو هغه الله جل جلاله ارشاد وفرمایله وقولوا للناس حسنا تاسو خلکو ته بهترینه وینا کوئ ښکلې خبرې کوئ خلکو دا جبه نه ده دا الله سبحانه وتعالی د دې وجه نه پسته پیدا کړې ده ګوره په جسم کې چې هر یو شی دی په هغې کې هډوکی دی په غوږ کې بیا هم سخوالی دی دا کرچی پکې دی په لاس کې چې کوم دی نو هډوکي دي په خپو کې هډوکي دي په پوزه کې د دې ځای پورې کرچی دی وروسته بیا هډوکی دی په مخ کې مخ څومره یو بهترین ځای دی چې د انسان مخامخ دی په هغې کې هم الله دا هډوکی پیدا کړی خو کوم خیال کړی دی نو دا ژبه په دې کې الله جل جلاله هډوکی نه دی پیدا کړی پسته یې پیدا کړله پسته دی د دې لپاره وایي پسته پیدا کړله چې ته د خلکو سره پستې خبرې په دې باندې کلکې خبرې سختې خبرې سپورې ستغې دا خلکو ته ونه وی بلکې حدیث مبارک کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء چې کامل مسلمان هغه سړی نه دی چې هغه لعنتان کوي لعنتان څه ته وایي د یو سړي متعلق او حتی زمونږ زنانه اکثر چې کوم دی نو خلک انسانان خو پرېږده د څاروو متعلق هم سختې ژبې استعمالوي دا څاروی داسې دی د دې داسې وکړم او دا داسې وکړم کوم خلک چې دا نور څاروي ساتي د دې په خوله کې
د کنزلو نه علاوه چې کوم دی نو د دې څاروو دپاره هم چې کوم دی نو بل څه لفظ نه. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه لیس المؤمن بالطعان، دا سړی به توان نه کوي، سختې خبرې به نه کوي، په چا به الزامات نه لګوي، سپورې ستغې به چاته نه وایي، دغسې لعنت په چا باندې نه لیږي، خیرې به چاته نه کوي. زموږ زنانه په کورونو کې څومره خیرې کوي. دویمه خبره بچي ته ماشوم ته څاروي ته د هغوی د خیرول، نو دا به لعنت هم نه لیږي په چا باندې. وللفاحش، دی به فاحش هم نه وي، خوشې خبرې به هم نه کوي. وللبذي، او بعضې سړی ذاتي ته ورباندې پلار نیکه یې کنځل کړي نو خوله یې اقسې اوښتي، هغه کنځل ماري. او بذي هغه سړي ته وایي چې پلار نیکه یې ډېر ښه سړی تېر شوی، په خپله پکې هم رګ د پلار نیکه راغلی، خو ځان یې په زور باندې په کنځلو عادت کړی. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه چې دا سړی به په زور باندې هم کنځلې نه کوي. په زور کنځلې څنګه یا خدا چې خلک پسې چېرته به یو مجلس کې وخاندي د هغه په یو وینا باندې، یو هغه پکې ورخوږ شي دا سړي هغه ټول نسل یاد. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه چې دا ټول څیزونه به په یو انسان کې نه وي، او دا شی د څه سره تعلق ساتي؟ دا د ژبې سره تعلق ساتي. بعضې اوقاتو کې به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپله ژبه وایي راونیو را به یې ښکوده، او ارشاد به وفرمایه چې دا ژبه د دې ژبې د وجې نه به یا زه جنت ته ځم او یا به زه چې کوم دی نو دوزخ ته ځم، جهنم ته ځم. او نن سبا همدغه معامله ده. نو د دې وجې نه که یو انسان خپل عزت غواړي نو هغه به دقه دوه کارونه وکړي. یو کار به څه وکړي چې دی به د چا سره ملاقات په دروند تندي باندې نه کوي، په کلاو سینه او په کلاو تندي باندې به کوي. دویم دی به خلکو ته ښکلې وینا کوي، دی به خلکو ته ښکلې خبرې کوي، هله به دا سړی کامیابي. او بیا زمونږ د انسانیت احترام دا لازمي شی دی. د انسانیت احترام چې الله پاک انسان پیدا کړی دی په خپله کاریګري ده، لہذا د دې انسانیت احترام په موږ او تاسو باندې لازم دی. حتی تر دې پورې که دا کافر ولې نه دی، کافر مسلمان خو ډېره اوچته مرتبه ده، که دا کافر ولې نه دی، خو چونکې انسان دی لہذا د دغه احترام دی. زمونږ سوچ وکړو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ارشاد فرمایي چې ګاونډیان په درې قسمه باندې، او چې کله ورسره ته ښېګړه کې نو د هغې اجرونه هم په هغه درې قسمونو کې الله سبحانه وتعالی تا ته زیاتوي. یو ګاونډي هغه دی چې ستا د کور خواته اوسېږي، ستا ورسره د مسلمانۍ رشته هم د مسلمان دی، ستا ورسره رشته دار دی، د نسب رشته دی ورسره هم ده. او بل دا چې ستا د کور خواته اوسېږي، نو دا درې څیزونه به دکې راجمع شو. یو مسلمان دی، یو ستا رشته دار دی، یو د ګاونډي دی چې کله د ده سره ته خیال ساتي، د ده احترام کې، نو الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي دا د انسانیت احترام دی. څنګه د انسانیت احترام دی چې کله د ده خیال وساته، الله جل جلاله به تعالی درې قسمه اجرونه درکړي. اوس اندازه او یو دویم نمبر قسم هغه دی چې هغه ستا ګاونډي دی او صرف ستا ورسره رشته د اسلام ده، ستا رشته دار نه دی، د ده چې ته خیال ساتې الله به تعالی دوه اجرونه درکړي. او یو هغه ګاونډي دی چې ستا ورسره ګاونډیتوب دی خو مسلمان نه دی، کافر دی، نو د ده سره ستا رشته صرف د ګاونډیتوب ده چې د ده ته خیال ساتي، نو هم به تعالی الله سبحانه وتعالی به دې باندې اجر درکړي. ګوره کافر دی، کافر، خو بیا به هم تعالی خدای څه درکوي؟
اجر به درکوي په دې باندې. او بیا دا مختلفه قسمه نسبتونه دي په دنیا کې مونږ د یو بل سره دا چې کوم دی نو پالو چې کله د دغه نسبتونو احترام وکړو الله سبحانه وتعالی تا ته درجات بلندوي چې ستا په نسب کې دی یو سړی ستا نسبي رشته دار دی ستا په کور کې ستا سره اوسېږي نو د ده به ته قدر کې او د هغې قدر دپاره هم الله سبحانه وتعالی د هر یو انسان دپاره جدا مرتبه ذکر کړه که ستا سره په کور کې اوسېږي نو دا به ستا پلاري دا به ستا زوی دا به ستا لوري دا به ستا روري دا به ستا ښځی که ستا پلار دی نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے ارشاد وفرمایو د ده ته خیال ساته د څه د وجې نه چې رضا الرب فی رضا الوالد چې ستا نه پلار راضي شي نو هله به درنه الله راضي شي که پلار درنه راضي نه و نو الله نه راضي دومره لوړه مرتبه یې ورکړه چې الله خپله رضا د چا د رضا سره وتړله د پلار د رضا سره وتړله نو احترام یې وکړه ګورې که دا ستا مور ده نو دومره اوچته مرتبه ورله الله سبحانه وتعالی ورکړه چې الجنة تحت اقدام الامهات چې جنت یې راوړ او ستا د مور په خپو کې تا ته واچوه چې د ده مور د خپو خاورې به ځان جوړې هله به ګورې جنت ته رسي د مور د خپو خاورې به ځان جوړ کړي هله به جنت ته ورسې ګورې نو دوی د دې نسبت ته احترام د انسانیت ته احترام چې دا مور ده نو جنت یې راوړ د دې خپو ته یې راګزار کړ دومره عظیمه مرتبه یې ورکړه که چېرې دا ستا مشر رور دی نو دې مشر رور له دومره عزت او احترام ورکړه چې حدیث مبارک کې راځي الاخ الکبیر مشر رور بمنزله الوالد دا پشان د پلار دی مشر رور دا پشان د پلار دی چې څنګه د پلار عزت او احترام کې دقسې به د مشر رور عزت او احترام کې ګوره یاد ساته که چېرې دا ستا زوی دی نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه زوی متعلق څه ارشاد وفرمایه چې د دې زوی دا بوی من ریح الجنه ریح الولد ریح الجنه چې ستا د زوی دا بوی دا داسې دی لکه د جنت بوی شي دا زوی د انسان د ځان سره راټینګ کي راجوخي کي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با حضرات حسنین ښکلول به هم او بوی کول به هم نو د زوی ښکلول دا جدا جنت دی د زوی بوی کول دا جدا جنت دی که دا رشته ستا د لور ده نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه نسبت دومره لوی احترام وکړو چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو که چېرې په تاسو کې یو سړی د خپلې لور خیال وساتي او زوی له په لور باندې ترجیح ورنکي دا خبره یاد وساتئ ګورئ زوی له په لور باندې ترجیح ورنکي زوی ته په غټه درجه وګوري په درنه سترګه وګوري او لور ته په ښکته سترګه وګوري یاد ساته د قیامت په ورځ به ګورې دا سړی دا به د الله سبحانه وتعالی په دربار کې مجرم ولاړ وي نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا چې د دغه ماشومې د خپلې جینۍ د خپلې لور چا خیال وساته او زوی له په لور باندې ترجیح ورنه کړله د دوی دواړو یو شانتي خیال وساته د قیامت په ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي دا سړی زما سره په جنت کې دقسې یو ځای ولاړي لکه څنګه چې دا دوه ګوتې یو ځای د رشتو احترام لرون که چېرې یو انسان دا رشته د نسبت د وینې دا رشته د نسب دا رشته د دې رشتې نه راوځه دویمه رشته زمونږ د څه ده هغه د ایمان رشته ده د څه رشته ده د ایمان رشته ده او بلکې د دې نه مخکې رشته هغه د ګاونډیتوب رشته ده
حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا چې ته د دې گاونډي دې خیال ساته چې په یو حدیث کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي جبرئیل امین دومره پیری زما خواته د گاونډي حقوق راوړه ماته بیان کړه چې په اخره کې زه په دې خبره ویریدم چې اسنه سيورثه چې دې گاونډي ته په میراث کې حصہ میلاو نشي یعنی دومره نږدې تعلق سره ساته لکه څنګه چې ته د خپل میراثي سره نسبت ساتي د خپل وارث سره نسبت ساتي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا دومره حقوق ما ته بیان کړل د گاونډي چې ما په ځل کې دا یار رااله چې اسی نو سره ته و چې د گاونډي له بده خپل گاونډي نه په میراث کې حصہ ملایوي بلکې یو حدیث کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي لا يؤمنو درې ځله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا مؤمن نه دی هغه سړی مؤمن نه دی هغه سړی کوم سړی اے د الله رسوله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا چې هغه سړی مؤمن نه دی چې د کوم سړی نه خپل گاونډي د هغه د تکلیف نه محفوظ نه لا يؤمن جاره بوائقه چې کوم یو سړی د خپل گاونډي نه محفوظ نه دی یاد ساته ګوره دا کوم گاونډي چې وسره ظلم کوي دا سړی مؤمن نه دی اوس د گاونډي د دغه رشتې څومره الله سبحانه وتعالی یو عظیمه دایره بیان کړله بیا د دغه دایرې نه چې راوځي زمونږ د ایمان رشته د ټولو مسلمانانو سره د دغه نسبت په هم احترام کې د دغه ایمان د وجې نه به د دې خپل ورور احترام کې ولې المؤمن اخو المؤمن المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوه د امریکې په هغه سر کې د لندن په هغه سر کې او د هغه چترال په سر کې او د دنیا په بل ګوټ کې که مؤمن دی دا د بل مؤمن ورور دی یاد ساته د ده به احترام کې د ده به قدر کې د ده به ډېر د عزت په سترګه باندې ګوري حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد څه فرمایا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا تاسو د یو بل ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا تاسو د یو بل چغل خوري هم مکوي د یو بل پټي خبرې هم نور ته مکوي د یو بل غیبت هم مکوي دینه مسلې پیدا کیږي وړې خبرې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نسبتونو د احترام لپاره او فرمایلی حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ متعلق راضی یو ورځ د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ سره پس معاملې باندې خبرې تیز شوې نو د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د خلینا هغه ته یو خبره وته دوه مؤمنان ورونه دي مسلمانان دي صحابه دي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ورته سووي ابن السوداء اے د تورې خزي زویا ابن السوداء یعنی اے د حبشن زویا مور توروا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت لاړ چې بلال رضی الله تعالی عنہ ته ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دې خبره کړې ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خفشو او ارشاد او فرمایا انك امرؤ فيك جاهليه ابو ذر یاد ساته ګوره ته دې سړی چې وسم پتا کې د جاهلیت خوونه پراته دي اعيرت بامه د تتعار ور کړه د د مور دا کار دی خنه نه کړي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خپه شو په خبره باندې او لاړ د بلال رضی الله تعالی عنہ کوړه څنګه لاړ نو الته کې وای پزمکه وته سملاس هغه اوچت نه سو دی وته پزمکه باندې سملاست او هغه ته وای تر هغه وخت پورې به زه په آرام باندې نشم تر کوم وخت پورې چې تا زما په سر باندې خپنه یې خودي او ته اوخته نه چې زمانه د اوچتواله دا کمی کنزل تا ته ما کړل دي څه کنزلو دغه خبره چې تا ته ما کړی دا چې د دې ما ته حق وشي او زه دا چې کم دینو په ځان کې هضم کم دا خبره
هغه پاسېده او په سر ورله خپه کېښوده او بیا پې تېر شو د هغې نه بعد چې کوم دی نو ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه راپاسېد نن به څوک داسې وکړي نن د ورځې مونږ څومره خلکو ته هغه سپکې خبرې کوو څومره خلک مونږ راټولو نو څومره بربادي زمونږ د خولې نه وځي څومره کنځلې ردې بدې مونږ وایو او د دغې اسلام د دایرې نه چې لږ بهر ته وځي نو یاد ساتئ زمونږ یو دایره ده هغې ته د انسانیت دایره وایي د انسانیت یو سړی د کافري خو بیا به هم د احترام کوي حضور صلی الله علیه وسلم د کافرانو څومره احترام کړی دی په یو حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې تاسو د یو کس د عزت او د احترام مقام او مرتبه وپېژنئ هغه ته هغه مقام او مرتبه ورکئ په یو موقع باندې یو دوه صحابه کرام د داسې ناست دي او داسې جنازه تېره شوه چې جنازه تېره شوه نو دا صحابه کرام فورا پاڅېده ودرېدل چا ورته وویل دا خو د کافر جنازه وه د کافر کټو تاسو ولې پاڅېدئ سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنه هغه ورته وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په یو موقع باندې واورېده چې د هغه مخې ته یو جنازه تېره شوه چا ترې تپوس وکړ او دا فورا رسول الله مبارک پاڅېده چا ترې تپوس وکړ چې جی دا جنازه خو چې کوم دی نو د یهودي جنازه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا چې دا خو یو نفس دی یعنی الله پیدا کړی دی لہذا زه به احترام کوم اوس کافر دی او کافر ژوندی هم نه دی مړ دی خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د احترام دپاره پاسي ودرېږي د دواړو جهانو سردار په یو موقع باندې یو یهودي دی هغه رسول الله مبارک جچکاو معلوماوي چې اورېدلي وو په رسول الله مبارک کې دوه صفتونه دي یو صفت پکې دا دی چې څوک ورسره ظلم وکړي نو دې ته بله بدله نه اخلي او دویم صفت دا چې کله پې څوک زیاتی ورسره څوک وکړي نو دی د صبر نه کار اخلي نو په یو موقع باندې دغه یهودي ووی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې حجرې نه راووته علي رضی الله تعالی عنه سره ورسره دی ما موقع کته چې دا زه څنګه معلوم کړم چې دا صفتونه پکې شته او که نه زه پسې ورغلم زید نومې دی د دې وروسته بیا ایمان هم راوړی دی یهودي دی زید نو په دې کې یو سړی د رسول الله خواله راغی په اس باندې راکوز شو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زما قوم چې کوم دی نو هغه ډېر سخت وږی دی ته د هغوی لپاره د روپو څه بندوبست وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیسې وکړې روپۍ ورسره نه وي دا صحابي وایي زه یې خواله ورغلم یهودي دی په دغه ټایم کې او ما ورته وویل چې د الله رسوله د دې خپل پلانکي باغ نه ماله څه کجورې راکړه زه به د هغې په بدله کې تاله پیسې درکړم او دا سړي له یې ورکړه دی به خپل حاجت پوره کړي رسول الله مبارک ورته وایي صحیح ده زه به له کجورې درکړم خو د دغې باغ نه چې کومې کجورې مې درکړي دا وخت مطابق ورله 80 درهمه دې سړي ورکړه د یهودي رسول الله مبارک هغه سړي له ورکړه ویې لاړ چې خپل کار پې چې کوم دی نو سر بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو کې یو کس مړ و د هغې جنازې له لاړ حضرت عمر فاروق تعالی عنه ورسره دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره دی عثمان غني رضی الله تعالی عنه ورسره دی چې کله لاړه جنازه وشوه دوی واپس راتله نو دا یهودي وایي را مخامخ شول په جنازه کې خو ډېر شي خلک نو دې یهودي ورته وویل چې ستا په تا باندې زما قرض دی څومره وخت وشو تاسو د عبدالمطلب نوسي نه ډېر ټال مټول والا خلک یې ټول نسب یې وله ګوره رسول الله مبارک لیات او ډېرې خبرې ورته وکړې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه ونه وي عمر فاروق رضی الله عنه خپله توره راوویسته او رسول الله مبارک ته وایي اجازت راته وکړه چې دا سر ته هغه ځای ته ګزار کړم هغه جذباتي و رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه څه ورته مه وایه تا له پکار دا وه چې زما د حق متعلق دې هم خبره کړې وې او ده ته دې د خبرې چل هم ښودلی وې د الله رسوله هغه څنګه وی ما ته به دې ویلي وې چې د الله رسوله
ته چې د چا نه قرض واخلې نو په وخت ورکوه او بیا هم په دې قرض کې یو 3 ورځې پاتې ویله نیټه مقرر شو نه وه چې د الله رسول د چا نه قرض واخلي نو په وخت ورکوه او دې سړي ته به ویلې وې چې د چا نه خپل قرض غواړي نو د نیټې انتظار کوه او بیا دې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې لاړ شه پلان کې باغ ته لاړ شه د دې سړي چې په ما باندې څومره پیسې دي او د هغې څومره کجوري کېږي حق ولام ورکه او د هغې په ډبلې وله نورې ورکه ځکه چې تا ورته سخته خبره کړې ده د دې انسان احترام په تا باندې لازم و لهذا تا چې ورته کومه سخته خبره کړې ده د هغې په بدله کې وله د هغې عمره نورې کجوري ورکه دا سړی یهودي دی په دغه ټیم کې چې کوم دی نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اسلام راوړي او ایمان نو ګوره دا د اسلام مزاج دی چې د انسانیت په قدر کې دې ته به نه ګورې چې دا څه دی اوس په دې دا لیټسټ واقعه ده دلته کې اوس په دې کوم ځای کې دی هغه عیسایانو سره کوم ځای جړانوال په هغې کې چې کوم دی نو د عیسایانو څه یو ځای دی په هغې کې به چې کوم دی نو چا څه ګستاخۍ کړي څه به شوي د هغې لپاره خپل قانون موجود دی په اسلام کې دغه د مذهب په نوم باندې خلک د مذهب نه پسې وتي دي خلک یې وجل دي کورونه یې وله سو دي عبادتخانه یې وله سو ده دا د اسلام مزاج نه دی د اسلام مزاج دا دی چې ته په بل باندې رحم وکړه ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء تاسو رحم وکړئ په هغه چا باندې چې په ځمکه کې دي په بره څوک اوسېږي هغه به په تاسو باندې رحم وکړي مسلمان ولې وال خوري د خپل مذهب نه وتی دی خپل کار نه دی پېژندلی لهذا مسلمانانو ستاسو په خدمت کې عرض دا دی چې د یو بل احترام د یو بل قدر وکړو د یو بل د عزت خیال وساتو دا به زموږ دپاره په دنیا کې هم او په آخرت کې هم د کامیابۍ سبب او ذریعه ګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین